وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دې په بیان د پټوالي د مختصر کې په جامع باندې یا په مثل د جامع باندې یو سړی غسل کوي نو باید دالې هغه جاموي هغه واغوندي، مثال سراویل کې هغه غسل وکړي، د دې نه ما سوا صادر د ځان نه تاوکړي. هر تستر چې وي خدا به یو پرده کوي نو هغې نه بعد بیا به غسل کوي او داسې ښکارا د خلکو په مخ کې غسل کول بیا به هر چې خلک ویني شرعا دا جائز نه دی، نه دا حرام دی. قال حدثنا يا نبي يا قال قال ولا مالك لا نبي لم ان ابا هريره ولا امام علي بن ابي طالب اخبر انه سمع ثم هذا بالتابع رضي الله عنه وعن رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذکره پیغمبر علیہ السلام ته پرده کړی و، پټ کړی نبی علیہ السلام د توبې په جامع باندې. دینه معلومه شو چې یو سړی غسل کوي او خپل محارم خدي وي د هغې په څنګ کې کوي خو د هغې او د دې په مابین کې ساتر پرده وي نو دا جائز دی. نو نبی علیہ السلام ولګېدل فاطمه رضی الله عنها دا موجوده وي د هغې په څنګ کې د هغې په حضور کې پیغمبر علیہ السلام غسل وکړو خو د نبی علیہ السلام د فاطمې رضی الله عنها په میان کې حایل دا موجود. قال حدثنا محمد بن مهاجر قال اخبرنا ليس عن أن أبا هريرة مولى أبيه حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الصدر آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة مولى أبيه وهو بأعلى ما تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وظيفة الركعتين فأخذ ثم أخذته فتح وصلى 8 ركعات نبی علیہ السلام سے نجامو فتح به نبی علیہ السلام ځان پاوی کې کاو دی. نبی علیہ السلام اثر کاتو په صبح الضحى د نفل د ساعه پیغمبر علیہ السلام داوود نبی علیہ السلام صلاه الضحى د ساعه اثر کاته داوود. صبح دا په معنا د نافل سره دی وجه نبی ته صبح ذکر ویل دی ځکه دې کې تسبیح دا ویل د دې وجه او نبی علیہ السلام چې وکړ 8 رکعات اثر کاته نبی علیہ السلام دا وکړ د ساعت داوود. نو ساعت من ناغي کې دا صحیح نشته 3 رکعات نوم دي کله 2 رکعات دي کله 4 رکعات دي 3 رکعات کې 4 رکعات کې نو د دې په اړه وبه قال حدثنا ومسلم قال حدثنا موسى عن علي وليد في كثير من الذين في زيادة وقال فتذكرت إن المقادمة في قوله فلما قتل أحمده فنهى به ثم قام فصلى 8 سجدات جلسة سجدية ذكر الشيخ المراكن 8 ركعات يا تركات من ودي ركعات سجدة ذكر ولكي ذكر ركعات دا سجدة باندې مشتمل دا تسمية شيء بجزئه ذکر جزء اعظم د چا د رکعت هغه سجده ده نو باغی باندې تعبیر ذاتی او دا کېږي لکه تسمیه شی به اسم بجزئه دا کېږي خاص کر په اسماء او صورو کې نو دا ذکر کېږي مثلا لکه سوره بقره ذکر په یو رکوع کې راغلی او ټول سورته بقره ویل کېږي دا تسمیه شی بجزئه وذلك طبعا وبه قال حدثنا كتاب ابراهيم الحمدلي قال اخبرنا موسى القاري قال حدثنا زيد وعن الاعمش عن النبي الجامع القرشي عن عباس بن عبد عن ميمونه قالت وذاك النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فقتل باب تحريم ذلك العورات. باب دې په بیان ده دې کې چې نظر کول عورات کا دا حرام دي دا جائز نه دی چې کړه عورات وګورئ. وبه قال حدثنا ابو بكر شيبه قال حدثنا زيد بن قال الحاكم قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورته ولا المرأة الى عورة المرأة خذب عورة دخل تنوري ولا يفزي الرجل الى الرجل وسلکیږي بنا سړی د سړي طرفي صوت واحد یو جامه کې ولا تنزل مراتل المراتي او خطبنا وسلکیږي د بل طرفي صوت واحد په یو جامه کې. ملائکه قاری رحم الله معنی دا
لا يرجعان متجردين تحت ثوب واحد چې دواړه هغه مجردین یو جامع نه لندې ودکیږي دا څه باندې کوي ابن مالک به معنا کوي معنا دا چې یو سرمند بل سرمن سره دا ونه لګيږي چې ثوب واحد په یو جامع کې چې یو سرمند بل سرمن سره ونه لګي دغه چې سرمند سرمن سره ولګي نو ګرمواله راشي ګرمواله راشي هغه حرارت او ګرمواله د وجنه او مرجع کې دلته خوف موجود ده ویر موجود ده ظهور فاحشه بينهما د دې وجنه دا بنکې دا جائز نه خو دې حدیث کې نظر د سړی عورت د سړی ته او نظر د خدي عورت د خدي ته دازي دې کی اشاره دي کړه چې سړی ته نشي کتلې او خدي ته نو سړی خدي ته او سړی ته طریق اولاد سره نشي نبی رسول الله سلام دې ته اشاره کړه خدا تحریم چې راغله دا ما سوا د ازواج ما سوا د سرداران زوجان خذ او خاون یو بل عورت تکتلی شي الا الفرد نفسه خاص کر د اندام تکتلی او که یو سړی دې ته ګوري نو دې کې درې مسلک او مذهب یو دا صحیح مسلک اندار چې دا مکروه نظر کول هر یو بغیر د حاجت نه ګوري دا مکروه دویم قول دار چې دا حرام دی دریم قول دار چې سړی باندې چې دنو حرام دی او خدای د پاره دا مکروه او که یو سړی ګوري فرض د خدای ته باطل ته ګوري اشد کراهیتن سوچ د کراهیت خلی اشد تحریما سوچ د تحریم خلی سید بادار د وین د سره هغه ګوري او کچې ته دا بادار دا مالک د وتی وی تعویل د وجه کولې شي فهما کزوجین دا د دې لکه زوجین په شان او نظر د سړی محارم خپلتا او نظر د محارم سړی ته صحیح دا چې دا مباح دی فيما فوق السره وتحت الركبه او بعد علماء د اختیار کې او بهم په حال د خدمت کې چې کوم ځای انکارکی هغه ته کتلې شي هغه نه ما سیوا نشي مثلا خو ته ګوري لا خو ته ګوري مخ ته ګوري دې زینو د کتلې شي د دینه ما سیوا دا نشي کېږي او فاتش عورت په حق د اجانب نسړي عورت دا ما بین السره والركبه او امدارنګه خذا سره د خدینه عورت ما بین السره الى الركبه والسره والركبه په داخل دي کنه دي نو بعد وی دا عورت نه دی دویم قول دار هما عورت الجوال عورت دی دریم قول دار چې سره عورت دی او ركبه عورت ده او نظر کول د سړي خدتا فحرام فی کل شیء من بدنه داغي بدن هر حصے ته قتل نو دا جائز نه ده حرام او همدارنګه د خدي قتل د سړي یو بدن یو حصے ته دا جائز نه خبره برابر خبره ده چې نظر په شهوت سره کو بدون د شهوت نه بدون د شهوت نه نو دا جائز نه او بعد وی نظر مخ د سړی ته بغیر د شهوت نه نو دا حرام نه دی دا حرام نه دی نو دا جائز امدارنګ نظر د سړی مخ د امرت ته چې کله حسن صورت وی برابر خبر د بشهوتی وی او کله غیر شهوتی وی نو دا جائز نه برابر خبر ده خوف د فتنی وی او که فتنی نه دا ولی دا د اجتهاد وجنه صورت د جمال د وجنه نو دی وجنه دې تم قتل دا جائز نه خدا نظر کول چې جائز نه دی دا هغه صورت کې چې حاجت او ضرورت دان نه وي کچې ته یو حاجت شرعي موجود نو به نظر جائز کخدره بيع شراکه لکړي ملکونو کې بهر ملکونو کې هغه بيع شراکه دکانداری کوي نو سړی ورته ګوري نو دا ضرورت یا امرت د بیع شراکی دا ضرورت یا ډاکټر په وخت د طبابت کې ګوري یا حاکم قاضي په وخت د شهادت کې ګوري خري ته ګوري هغه برقا کې ده او چې دا خزه بدل نشي
اتنا چې ثواب بل خدای شي ګوي په پته نه لګي نو هغه ګوري چې دا ماغه د قبل ده او دا ضرورت دی د فردا چاته خو په دې ټول اموراتو کې نظر کول په حال د شهوت کې جائز دی ځکه چې دا شریعت چې جواز ورکړي دا جواز په حال د ضرورت کې او جواز په حال د شهوت کې دا نشته شهوت سره نظر کول بغیر د خدي او د خاون نه بغیر د سید او د چانه د امینه دا جائز نه دی نو دا روان او د حدیث کې چرال چې ولا يفضي الرجل الى الرجل دا نه تحریمی ده کنه دی په مابین کې سنوي حایل نه وي نو دی حدیث نه دا معلومه شو چې مس عورت چې هر حصہ د بدن وي دا غي مس کول دا هم جائز نه دا جائز نه دی چې دا تمسک نامدارنګ خلق عورات د دې لحاظ وساتي حمامات دي بغیر د حمامات له نظر بساتي د دې حفاظت بکې په یو حصے د بدن ستا نظر داونه لري او که یو سړی ولې یا واجبي تنهاوی هیڅ وګم نه وي او هغه د کشف د عورت کوي کچې ته دا د حاجت د وجه نه جایز ده که غیر د حاجت نوی په دې کې د علماء اختلاف سوی کراهت تحریمی دی او سوی کراهت تنزیهی د امام شافعی مولا په مذهب باندې دام حرام چې سړی تکي تنها دی او بلا ضرورت مثال وړلې ته ولګي بلا ضرورت کمره بند کی کړکۍ بند کی او پکې چالان کی او نزع الخبيث او تر سراویل شو خلاص اته مثال ودام جائز نه دام جائز نه ولی ته دا کړکۍ می بند کړې ده دروازه می بند کړې ده یو سړی اندر پای شي دی او هغه مثال ورته چې ویښ نشي اندر پای شي او پات کړکۍ کې لاره کووري ده نو بیا نو ځکه شریعت دې اهتمام کړی چې په خلوت کې جائز نه دی او بغیر د خلوت نه طریقې اورات څخه جائز او خلقم په دې کې تساهل کوي خلق دې نو عورت چې دا کوم یو ته طالبان مولان ثلاثي مجرد وي هم دغه ته عورت وي د دې نه ماته ورته سره عورت وي نه کپندې ښکاری هغه ته عورت نه وي کنه من لندې ته ښکاری عورت نه وي کزنګون نه پر ایته ښکاری عورت نه وي دا ټول عورت دې دې ته قتل ناروا دې د دې لوچولم حرام خطرې دي دا د سړي لپاره عورت دی لکه څنګه چې د خدای لپاره ټول بدن عورت دی د سړي لپاره دا نو وبه قال حدثني نور بن محمد بن محمد بن رافع قال حدثنا ابراهيم بن قال اخبرنا محمد بن هذا وقال كان هو اولئك الرجل واولئك المناصر العورت راغلي او د حريت راغلي وایا او جواز یې یو دی باب دې بیان دي آیا جائز دی اختصار وصل کول او یا نمبر 1 فل خلوتی 50 په یوالي والي کې یوالي او جدائی د خلقنا او عین بعد بیا کشف د عورت کې خلوت کې ته وصل کې دا جائز دی که جائز نه دی وایا تو به قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا معمر عن سمعت بن منقل قال لنا حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بني اسرائيل يغتسلون دي بوسل کولا دي بني اسرائيل او دي بوسل کولا بربن ينظر بعض الى سوات بعض عورت بعض تکتلی وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده جواز غسل کولا وقالوا دي بني اسرائيل والله ومن قتلی پالابان ما يمنع موسى نمنه کوي موسی عليه السلام معنا چې زمون سره غسل کې الا انه مگر دمر خبره ده چې دا موسی عليه السلام ادرا ندا ادر دی نو دې کې چې نو عیب دی او عیب دار چې دې ځکه چې دا وټي شی ویډیو دا پړتې دي دې بیماری په کرا غلې دي وجه نو وصل مون سره نه کوي نو قال پیغمبر اسلام فذهب مره لا موسی عليه السلام یوزل غسل کول په وضعته على الحج على حجر فكان ففر الحجر او تستول جاء کانی چې توي تستول په جامود موسی عليه السلام باندې جواز غسل کولا یعنی موسی عليه السلام په کانی کې غلي کان یو زم حرکت وکړ تاسو کې نه تاسو جامې وځه جامې کو تستولې نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فجمع موسی عليه السلام باثره فجمع موسی عليه السلام باثره او پیغمبر علیہ السلام موسی علیہ السلام هغه روان شو د دین ورستا هغه مخکې
او دی ورپسې اوس دلته موسی علیه السلام دا واقعا ذکر دا چې هغه غسل کول او کان کې نه جامې دا او تخته نامدارنګه د هغه په شریعت کې په خلوت کې جدا نو کشف د عورت دا جایز او د خلق په مخ کې کشف د عورت دا حرام دې حدیث نه معلومیږي چې موسی علیه السلام یوازې غسل کول ځان نه خصوصي شرائع من قبلنا هغه موږ د فار شریعت نو خلوت کې غسل کول او عریانه نه کوله نو څوک چې وی اصولین چې شرائع من قبلنا هغه زموږ د فار هم شریعت دی موږ د فار جایز دی نو هغه دا وی چې خلوت کې غسل کې دی وجه نه ساده فار دا چاري خو د موسی علیه السلام دا قوم یو بل ته ولیکل یا داوود یو بل ته قتل دی په شریعت کې دا جایز او موسی علیه السلام بهم دانه کوله تنزها استحبابا وحياء ومروه دا مروت دی دا ځوان مردی دا نو دی وجه یا داوود چې دی په شریعت کې هم حرام لکه زموږ شریعت کې چې حرام دی دی په شریعت کې حرام او دی تساهل کوله چې شمپوشي کوله لکه اوس بعد خلک تساهل چې شمپوشي کوي په نهرونو کې یو دی بل دی لاندې او ټول عورت ښکاري او کیسه کې دانه نو چې دی بداویل چې موسی علیه السلام موږ سره د کنه کوي موسی علیه السلام حضر د عظیم شخصیتین نو دا کان موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى دا خودلا دی قوم ته چې موسی علیه السلام کې عیب دانه چې کانی هغه جامع موسی علیه السلام په کانی کې خپلې نو کانی منډه کوي فجمع موسی علیه السلام باثره منډه او علی موسی علیه السلام دی پسوس جمحت تیز تلولو تی ویلې کی موسی علیہ السلام شابان دی نو ذات الله یقول ویلی صوب حجر اے زما جامع ایکان زما جامع ایکان حتی نظر چبو او کتلی جو قتل بنو اسرائیل الى ذوات موسی علیہ السلام قالوا دی والله ما له قسم ما موسی من بعد نشتر موسی علیہ السلام کې څه تکلیف موسی علیہ السلام و جوړ دي او بهم ځان لچې دی نو غسل کوي د دې نه معلومه شو چې انبیاء علیه السلام دا غي په خلقت او په خلق کې په غايه کې کمال باندې الله پیدا د انبیاء علیه السلام خلقت پیدایش دا په غايه کې کمال باندې چې خلوتا عیب د ګوتونه نه انبیاء علیه السلام کې شل ګوت ورون دا نه راځي انبیاء علیه السلام دا خالق نو سوچ د انبیاء علیه السلام نسبت کې دې کې دا عیب دې کې دا او دې کې دا او دې کې دا نو دې کې ویره موجوده ده حافظ ابن حجر رحمه الله وایي چې دې سره دا په تقریبا کفر ته ولې تقریبا به کافر شي چې فلاني پیغمبر کې دا خبره موجوده و فلاني پیغمبر کې دا عیب فلاني چې دا نو دا په کفر ته ولې نو موسی علیه السلام چې بني اسرائیل وکړل دا خطاب نشته فقام الحجر چې خلق ولید هغه نه بعد کان خود حتى نظر الیه کدی چې کو کتل موسی علیه السلام نو قال النبي صلى الله عليه وسلم فتفقد الحجر ضربا شروع موسی علیه السلام په کان باندې دوه معنا مخه کړی او د دې موسی علیه السلام په ضرب الحجر سره اوس کان چوهې نو څه پیدا دی موسی علیہ السلام اشاره دی توا ای بنی اسرائیل تاسو ما بارک خبرې کوي خو د پیغمبر ما موسی علیہ السلام چې کانه اوهل د دې کا وهلونه په کانه کې هغه اثر معلومه دی اثر د وهلو په کانه نو معنا دا چې کانه کې اثر نه معلومه کانه کې د وهلو اثر نه پیدا کیږي چې کو ګوري اثر پکې پیدا شو معنا دا د یو معجزه و د موسی علیہ السلام یا موسی علیہ السلام ته الله پر وحی وکړه چې دا کانه اوه چې تا خلق ته تا معجزه ښکاري دا کو بنی اسرائیل خبرې د لټۍ اوه کان چې معجزه ښکاري چې د پیغمبر موسی علیہ السلام چې کانه اوه نو هغه د موسی علیہ السلام هر یو وهل هغه په کانه کې د اثر معلومه ده او ښکارا کېده نو قال ګورره وای والله زما د دې په لاره باندې کې نو د حجر ندبن
پتاقی سرا پلیکانی کی اثرو ستتن و سبعتن نو او یا شفق اثر و ضرب موسی علیہ السلام بالحجر نو دا پکې موجود اوس ابو هريره ته څنګه معلوم شو چې په دې کې دا اثر دا موجود علم د ابو هريره په باندې اثر په دې مکان کې موجود دی د ضرب موسی علیہ السلام یا احتمال لري چې دی ابو هريره دا اوریدلی چې موسی علیہ السلام کوم کان والو هغه اثر پکې موجود وو شفق یا وزل یکان اثر دا پکې موجود او دا څه نشي ویل چې ابو هريره دی بدا قسم په ګمان باندې کوي نه ګمان باندې نو یا اوریدلی یا متواتر دا اثر د عصا دا متواتر دا خبر راغلی و پر لپسی چې موسی علیہ السلام کوم کان وغلیو نو پاره کې دا اثر د امسا د علمانه دی ځکه چې صحابي کوم شی مثال دا ووري او هغه ته معلوم دی چې معلوم وي د صحابي چې ورسته ذکر کوي نو ورسته ما بعد پر خلکو لپاره خدای ځونی ثبوت قطعي ثبوت کو نه چې قطعي ثبوت نه لري نو ابو هريره رضی الله عنه قسم کوي والله دما دې قسمي په الله باندې چې دا خبره متواتر ثابت ده چې اثر د امثال موسی علیہ السلام دا پریکان کې معلومه ده او دا پریکان کې موجود وایا باو دې په بیان دې کې چې اهتمام وکړي په حفاظت د عورت باندې د عورت د هغه اهتمام وکړي عورت دې په اهتمام کې چې عورت کارن شي عورت دې نو بربل نشي تناس تکي او ولاړه کې اندارنګا پچاکی په قضاء حاجت کې نور سجونو کې دې اهتمام وکړي دخل کو مخ کې وجامي بدله را بدله نه چې نو دا هم نه کې مثال دخل کو مخ کې غسل نه کې دخل کو مخ کې قضاء حاجت نه کې دې نه ما سوا د جامو اهتمام وکړي چې تاسو په سراویل کې په دې کمیټ کې خاطر کوي چې تاسو یې مری نو هغه باندې هغه پر دې نه دې اهتمام وکړي وایا او دې قرات دې دا قول الله من امر محمد عليكم من جميعا وبشر قال أخبرنا مجرد هذا قال حدثنا إلا أبو بكر ومضمون في وتسلم قال إذا وقفنا وقال إذا من حدثنا عبد الله قال أخبرنا مجرد قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما كنت تشاورنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا النبي فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيت الله شريف جوړېدل نو پیغمبر اسلام کار عباس رضی الله عنهما دیان فلان نه پر کوله کانو لرا نو عباس پیغمبر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته ویلي اجعل ادارك على عاتقك وغروا دالن خپل على عاتقك کوږي باندې بیا پاغي باندې کان کېدا عاتقك من الحجاره د چانه د کانینا بادر وت کړی اجعل ادارك على رقبتك يحك من الحجاره چې وګروا ادار خپل پر کبي پټ باندې یقه کتا چې تعالی رضا من الحجاره د کانینا د کانیلن یو شی کې دنستا بدن ته وګي تا چې د تکلیف نه ورته دا وقوسیو یو شی نیوي نو تاسو هغه باندې تکلیف ملاويږي چې تا وسات ففعل پیغمبر علیہ السلام دا کار وکړو فخر رائل الارض نبی اسلام مکه ته پریوتل وته محقیناه ورته نبی اسلام دعا سره د سماع طرف اسمان دا ثم قام بقدر فقال ازاري اعطني ازاري فشد عليه نبی اسلام باندې ازاره عباس رضی الله عنه وقال ابن رافع في روايه على رقبتك ولم يقل لي على عاتقك نبی اسلام په دې وخت کې چې جندا معصوم پیغمبر علیہ السلام معنا دارا چې نبی اسلام معصوم چې کله پریوتل نبی اسلام اسمان طرف ته وکړلې اوس پیغمبر علیہ السلام دا په حالت د صغر کې په حالت د معصوموالي کې د قواعد فنا د اخلاق او جاهلیت چې نو هغه الله تبارک وتعالى ساتلو پیغمبر علیہ السلام د نبی اسلام معصوم دی او به چې کله پیغمبر اسلام پرې وته ضرورت وي ازاري کني د اهل جاهلیت دا غي په وخت کې هغه وزن د پاره مرز ځان مري دا غنلا چې ته بوله تبکه نه سید مخامخ ورته نه سید مخامخ وا کینه دیو بل تبکه دي نو هغه کتلې دا خپلدان د پاره مرز ځان مري غنلا د کمخ کې تاسو ویلي حدیث کې ابو داود کې نبی رسول الله بچ بوله کړو ورا یو تبولو
یقول کما تقول المرأة وذات بولکی لکه بولک خزکی معنا تکثر کی پټواله کی د خلقونه اقاته کی هغه بد اړو باکا دا غنلنا نو پیغمبر اسلام د اخلاق او جاهلیتنا د قبائحنا د صغر په حالت کې الله تبارک وتعالى دې حفاظت ومن ما حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو قال حدثنا ذكر قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر معه الى ذلك وعليه ذنب وقد اعطى معه يسامي لو حلت اداره كذا لا يقبل نرى جواب لو محدود لك كان اسهل عليك دا بتا باندې ډیر آسان وی فجعلت وغري على من كرهته باندې دون الحجاره لنجد كائنا نو قال ندعو جابر بن هو فحله فجعله على من كرهه فسقط نفريوت النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم هغه پریوته مخشيا عليه نو قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا نبی صلی الله علیه وسلم پریوته فسقط پریوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخشيا عليه پیغمبر علیہ السلام باندې بیوشیر علی بعد دین نبی صلی الله علیه وسلم چې هم عریان دي د شوی نه او دا حالت د صغر دی چې پیغمبر علیہ السلام نه دی ورته دا معصوم په حالت د سعر کې معصومانی کې الله پاک دې حفاظت کړی او د ساتلې دی ول دینه ما نبی صلی الله علیه وسلم بیا عریان دي په معصومانی کې ځان دي ومن ما حدثنا جعفر بن يحيى بن قال حدثني ابي قال حدثنا الله عن ابن عباس بن اسماعيل قال قال ابو بكر بن مولى عن سفيان قال قال بحدث أهل تقي وعليه كتاب أبيكم قال فحدث يومين وعليه الحديث الذي أن الله أنا ما تعبدوا في ذكيرما يعني وكيدما لا كان نرى جامع وأقلما حتى بلغت به تدرس إذا ركني من لا موضيع قدير كان تاجت به كان ولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمایل چې ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا جامع واخلا ولا تمشوا عراتا تاسو بربند چې د مدینه مزل مکوي زېما نه نو معلومه شو وکانه دروندو ما ویل چې سړی کانه دروند وګواهلی دې چې څه شراکت دې دې وته دې چې مزل کولې او کته کې دې بلې دې نش نبی صلی الله علیه وسلم نه بربند حالت نو مزل نکې نو ویلا شجامه دی راواخلا او غراب بربند حالت کې مزل نکې انسان معنا ده په هر حالت کې د دې عورت د پټوي من نیولې څنګهونو پورې ورسره د نوم او زنګونه دا پټوي د دې عورت کار کول د حرام دی جایز نه وایا باب دې په بیان د چا کې تاسو اندر بول کې په وخت بول کې دې کې مونږ تاسو وایا وی قال حدثنا جلال بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا رجل وهو من قال حدثنا محمد بن واحد بن ابي رضوان عن ابي سعيد قال حدثني بن عقيل عن عبد الله بن جابر قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قدم قال الى حديث له حديث فيه احد من الناس وكان عبد الله صلى الله عليه وسلم هذه او هذا شيء محبوب هذا شيء پیغمبر اسلام په باندې فرض اور خپل حدث پارا هدف او حائل نخل نبی اسلام دا ډیر په هدف عادفو چټ مکه ته ویل کی نبی رسول الله هغه تورغه او حائش نخلن د هغه غنی پوری ونی باب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په معلومی استثار په وخت حاجت کې وګه او چت دیوی دیوال وی غټکان وی ناغه تا یو او هدف یا چې جن وچت کانه وی او حائش نخلن او یا غنی پوری ونی وی چې انسان دومره کانه وی چې انسان دا شخص غایوتیږي دسترو د ناظریننا خلق وینا یا کتذوی یا فناوی چې دنو غیاوی یا جوار غنوی او هغه ته پټی ترنوی یا غن ګروپ باوی هغه ته ورننوی خپل قضای حاجت کې پیغمبر اسلام دا نو بیان دي کې جما پاور اسلام کې نو واجب ولا غسل مگر هغه صورت کې چې ځان د منی ولي او بیان د نسخه د حکم نه حکم به منسوخ شو غسل واجبي کې په جما باندې انزال یو کنوي ځکه پیدا د حکم داو انزال وشي نو غسل واجبي کې انزال نشي غسل نه واجبي اخر الامر دا حکم منسوخ شوی دی
او چې د غسل واجبې کې بچا باندې او نفس جماع باندې برابر خبر ده انزال وی او کنوي نفس جماع نه بلکې بچا باندې او حشفي د هغه بچا باندې غیبوبت باندې په دې باندې غسل ته کېږي دا واجبې دي باندې غسل دالت نو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن خليل قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقد اخبرنا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن شريك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيد الخدري عن ابي رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى مبارك حتى اذا كنا في بني سالم کے طرف مشروع بنی سالم کے دا بنی سالم یو قبیلہ و نبی اسلام بالکل قربان قواتلان چکل بنی سالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ باب عدبان عدبان دلانو دروازے والے نبی اسلام کو دل فقرق به نبی اسلام آواز فقامیتا فخرج رأو دل یجر ادارو ندارا اوتلو قلدہ لنگی چیزے ندارا کاغلا لنگی ځان په چې نو دارا کاغلا او بهر راوتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل منغ واقع کدا کړي په عجلت او چالاکی کې یا کلمانه چالاکی وکړه فقال ابن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رکا رايت الرجل خبر رکا کړي يعجل عن امراته یا چالاکی او کې د خپل خدینا ولم يمني او تو یلکی نو ماذا علی فدی باندې تشری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم انما الماء من الماء وجوب د غسل د خروج د منینه ده خروج د منینه ده فدی باندې اجماع ده چې اوس چې غسل واجبېږي په جماع باندې اگر ته انزال ورکړنی انزال نه غسل دا واجبېږي او مخکې ک انزال نو هم غسل واجب دی نه یو جماعت صحابه ماغیم د دې قائل و چې غسل واجبېږي په انزال باندې په بيدا جماعت صحابه د خپل قول نه رجوع کړی دا اوس په دې باندې جماعت د غسل دا واجبېږي دا انما الماء من الماء دا راغلی او التف د ابي بن كعب نه یو حدیث مراغل چې نبی رسول الله هغه سره یاتي اهله ثم لا ينزل سچل بقي قال يغسل ذكره ويتوضا او به په دې کې بل حدیث را امام مسلم ذکر کړل اذا جلس احدكم بين شعوبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل دا حدیث مراد علماء وایي چې دا حدیث دا ناسخ دی هغه حدیث لرا چې کوم حدیث ما من المال جمهور صحابه وایي چې دا منسوخ معنا دا چې غسل د جماعه بغیر د انزال نه کیږي برابر خبره ده چې انزال شوي کدي شوي غسل دا واجبي او ابن عباس رضی الله عنه وینا دا حکم منسوخ نه دی انما الماء من الماء دا حمل کوي په چا باندې په نفذ غسل پرویت باندې دا په نوم باندې حمل کوي په حالت د احتلام باندې نو معنا دا دلته نفذ وجوب د غسل پرویت باندې په حالت د نوم کې ته کووینه او د خوب دی ولیدل اخو د قام منډه ولی او شی بل شی او بالکل انزال دی ونشي انما الماء من الماء وجوب د غسل دا خروج د منینه دی نفس په ضرورت د نوم باندې غسل دا واجبېږي دانه او فاتح حکم چې ابي بن كعب رضی الله عنه حدیث راغلی چې نبی رسول الله اکثر رجل یات اهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره يتوضا نصوب دا منسوخ دی او سوینا دا محمول دی مباشرت تی ماته ول فرض باندې حمل د فرض نه ماته وا مباشرت کوي نو هغه باندې دا څه کوي نو دا حمل دی اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قباء لال عبان بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا صحابي نو هغه ته پیغمبر اسلام چې आवाज وکړ نبی هغه راوته پیغمبر اسلام علیه السلام انشاءالله کې وکړه سره په عجلت کې واقع کو به د نبی اسلام نه ته پوښتنه نبی اسلام وکړي نه غسل واجبي نه دا ابتداء د حالت ابتداء د اسلام د هغه نه بعد تدی باندې زمار راغلي انزال دي ته نه غسل واجبي وایا او به قال حدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا ابو بكر بن ابي عمرو بن خالد عن الشافعي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما النار من النار وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابي قال حدثنا المنذر قال حدثنا بدی سند کې دا یو دا ټول راویان چې څومره دي دا ټول د بصری اوسیدونکي ما سوا د ابو العلا دا د کوفی اوسیدونکي دي خپل نوم د ابو العلا یزید بن عبد الله الشخير دا د نوم د ابو العلا دا تابعی دی نو دلته نو امام مسلم رحمه الله دا حدیث ذکر کوي اشاره دي ته د ابو العلا چې دا حدیث د ما من الماء دا منسوخ دی دا کدا چې حکمو هغه نه بعد حکم دا منسوخ شوی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنت دا منسوخ کوي نسخه د سنت په سنت باندې نو دا ضرور قسمه ده تاسو ویلي یو نسخه د سنت متواتره د متواتر باندې نسخه د خبر واحد د خبر واحد باندې نسخه د احاد د متواتر باندې او بل څلورم نسخه د متواتر د خبر واحد باندې نسخه د متواتر داول درې واړه قسمونه خبر واحد په خبر واحد یا احاد په متواتر باندې دا بالکل دا جایز او څلورم چې نسخه د متواتر په واحد راشي په دې کې د جمهور علماء دا خلاف بعض اهل ظواهر ناغي چې جنو دا جائز ده او جمهور علما وی چې دا جائز ده نه وفي قال حدثنا ابو بكر وابي قال حدثنا ابو معصومه وقال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن عن الحكم كان عن سعيد المدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فاخبره فقال ولا يقوم فقال لعلنا عبدنا فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله او ته بالکل یا رسول الله قال نبی السلام علیه دا عجلتا او اقحتا دا څنګه د عدم انزال د منینا کله چې چلا شو کتابانه اقحات لکی عدم انزال د منیدا دا کنایه دا استعاره شوی د قحوت المطرنا قحوت المطر چې د باران بنشي قحوت الارض نو غیا دان اسنه کینا او اقحات دا معنا چې انزال د منی ونی شي فلا غسل علیک وعلیک الوضوء فتاوانی چې د نو درته وقال ابن بشار اذا اعجلت وحدت وقال ابن بشار اذا اعجلت او حدت اقحاد قحوت المطر دینه ماخوذ معنا دا عدم انزال ده قال حدثنا مرمي الجوهري قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو قال حدثنا محمد بن الله ورسوله قال حدثنا قال حدثنا عن ابي عن ابي عن ابي عن ابي بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحسن اغنى باشيانو اولغي يقال شيء قال لكي افضل الرجل في جماعه شکل کړه ضعیف شدین دانا ایت کتن میں دیکھیږي افعال میں دیکھیږي کړه ضعیف شي معنا دا په ابتدا کې چې نو افاضفا او هغه نو رستا خبر اخر دونو رسیږي او بیا چې دې نو کار نه درول ما توجه وي وفي قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جوهر بن وقال حدثنا عن المولي عن النبي عن قوله المولي عن النبي أبواب عن النبي عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي هذا ولا يأتي قال يأتي فهو يتوضأ قال حدثني زهير بن أبي معصوم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوارث قال حدثنا زهير بن عبد الله قال حدثنا عن جد عن المسلمين فقال عن يحيى بن ابي كريم قال اخبرنا ابن سلمة ان عطاء يدرك اخبره ان خالد الجوهري رضي الله تعالى عنه اخبره انه سال عثمان بن عفان قال كنت رايت اذا جمع رجل ولم قال ولم يكن قال عثمان يتوضا للصلاه ويقول له قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني ابي عبد الله عن الزبير عن يحيى واخبرنا ابو سلمة انه مثلا الذي اخبره ان غالبا اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن اسماعيل او قال حدثنا محمد بن مسلم ومثل قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قدامة وقال عن الحسن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس ما يلزم الشعب الأربعة الشعوب أربعة يدان رجلان يا رجلان فإذان يا نواحيد فرد ذات نموان ثم جهدها
اغینباد جوہد کمانا بلغ جوہدو فی العمل فیہا جوہد طاقت سے وجہ کی گی جوہد مراد حرکت دے کہ شعوب اربعو کی ثم جہدها دے چیزن اغا حرکت ورگی مانا دارا دا تمکین صورت دا عمل سے وجہ کی گی مانا دارا چلا باب جاری کی بیا فقد وجبا علیہ الغسل وتاقی طرف دیوان غسل دا واجبی گی یعنی حدیث مانا دارا کہ غسل واجبی گی دا مفہوم انزال دونی کوئی نہیں بلکہ چه غیبوبت دا حدی پر پر کریشی واجبی گی غسل پچابانے پر خضو کو سڑی بانے دے کے خلاف نشترے ابتداءً کے خلاف ہو واغین آباد پدی بانے کے جماع راغلے دا شوافی احناف پدی متفق دی چه غیبوبت دا حدی راغے دی سر غسل دا واجبی گی غسل دا واجبی گی برابر خبر دا مولد چکم دے دا حیوی کمیت وی تغیرویو کا قدروی برابر خبر دا قصدن ویو کچی دا نسیانن صحیح ربانی وی برابر خبر دا پکپد اختیار بانی ویو کپو زور باندی وی ہر طریقے باندی وی حتی کہ کئیو سڑے ودرے او خضرالا سڑے خوب کی ودرے او دا غیر چیزے نو آگر ہے او خض اگو لگی نا نو آگر آگلا سڑے ودرے او دیر بی خوب ہے او دا خض اگو لگی نا دا دی ودر سڑی دا غیر پاگا کیا آگر تا نو دیر مو دا صراحة نو دا غسل واجبی گورا برابر خبر دا انتشار ذکر وی کنوی ہم غسل واجبی برابر خبر دا سڑے مختوم وی کا اغلب وی نا سنت وی ہم غسل واجبی کی کا مختوم غسل واجبی کی طول صورتوں نے کی فاعل بانے غسل واجبی کی مفعول به بانے غسل دا واجبی کی کدا فاعل او مفعول به دوار تبیو معشومان یا معشومان وی نو دی مکلف ندی ولی بہت امر کئی ستاس غسل وکئی کدی غسل ون کم داتے پاس چکر بالغ شي نو به باندې غسل دا واجب دی اعتبار شوافی احناف من دا وی اعتبار غیبوبت د حشفی لره خدا غیبوبت د حشفی دا غیبی او صورت چې اگر ذکر صحیح به بالاتفاق غیبوبت کمال حشفی دا مراد دی کباز حشفا هغه چې ډېر څنګه شو غایب شو احکام پوری متعلق کیږي نه احکام دا نه متعلق کیږي اومدارنګا کدا سی غیبوبت د حشفی نشي نو یو سړی دی نو هغه مثال ذکر مقصود اوس حشفا نشته مقصود او قطع شوی دا کې دی شي یا به مارشوی قطع شوی یا د دینه ما سوا د خریو کاون په مابین تورانه راغی دا د کېږي شي قرانه راغې اوس وګوره که دون حشفه باقی پاتې احکام پورې متعلق نه دي دون حشفه کچې د قدر د حشفه نو دیو چې احکام کې دي پورې متعلق کېږي او دا کېږي کله وشي یو سړیو په تکړه میدان سړیو هغه هم د خځې سره جنجال راغلی نو چې کله دې د باب جاری کوله خځې ځان سره پټه چاړه کیږي یو جامدارنګا دم چکلا وجه دا حقیقت دی ګوره چې دا کله کېږي نو هغه کار کړی نو دا دې کدا باقي په قدر د حشفه باندې زائد پاتې خبره ده ګوره چې کله داسې اختلاف لشي ګوره احتیاط وکړئ دا نه ځان خبر نه وي چې نه نو داسې امکان لري اوس وګوره نو دې پورې تچیرتا دا هغه وی ذاتي په قدر د حشفه باندې دې کې مشهور مذهب دار چې احکام په قدر د حشفه باندې دا متعلق دي او بعضې احکام پر متعلق دي نه و دا مسله ده چې یو سړی ولګېدل هغه مثال هغه خرقه وکړه کپڑے چې نه هغه د کرنه تاسو په علاج کې فرض نه وکړو اوس غسل واجبي کنه واجبي صحیح مسله ده احتیاط به کې غسل واجبي دویم دا چې علاج به خرقتینو چې غسل دا نه واجبي دریم قول دا دی کدا حتا غلیظ وی دا سخت وی
دا وصول د لذت او رطوبت دا نرسیږي نو غسل نه واجبېږي کباری کوي نو غسل دا واجبېږي غسل دا واجبېږي خو خدا صدا دا چې تعلق دا غیبت د حشفې پورې لري حشفه نه وي چې دومره ذکر چې قدر د حشفې وي غایب شي په دې باندې غسل واجبېږي زموږ مسلک دا دی که چېرته انزال وي او که انزال دا نه وفي حديث مطر لم يجد قال غير من بين أشهر الأربع الشعب راغلي سوير أشهر بإذن وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله عباد بن جبل قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن قال حدثني محمد بن كلاب قال حدثني حدثني غير أن يأتي جبل من كان ولم يقل إلا من بيت وفي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا محمد بن إلهي في قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو الاعلى وهذا حديث قال حدثنا جابر عن عبد الله قال ولا اعلم الا ان يقول الله قال اقرا في ذلك الوالد ونظر فقال الصحيح لا يكون الى النفس او الى الماء وقال المؤلف نمجد قال وجد الوضوء قال ابو موسى فعله نما وكل بتاعه شفاعه من ذلك لدينا فقمت فتانا ثم اجازه سر هذا تشير بنا فوق دين الاجازه فقلت لها يا ام المؤمنين اني اريد ارادنا اسالك عن شيء واني استحييك واني ذكرتان حياكم فقالت لا تستحي حياك وان تسالني عما كنت قائلا عنه امك التي ولدتك نذات فرقه جت سوال کول کې دا غمونه چې پیدا کړې په انما انا امك ذکر اعظم سامورما قلت موته فما يجب الغسل قال هذا شيء ولي على الخبير سقطا فهغه چا باندې چې هغه د دې مصادفت ملاقات کو د هغه سره چې هغه خبر باندې چې هغه خبر دې چانه دې متلینا د دې حقیقت نه خبر دی چې تا کوم سوال وکړ دینا نو معنا ده د عارف دې پچا باندې په دې باندې او د دې باندې د دې پختارا د دې پټو رازونو باندې علل الخبير هغه چا باندې چې خبردار دی په حقیقت باندې په پټ او پختارا باندې تا یې سره مصادفت کو تقطع باغی باندې ته پریوتی معنا دې ترتا مصادفت شو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جلس بين شعوبها الاربع ومس الختان ختانا مس ختان تروشی فقط وجب الغسل معنا دادا غیبوبت ذکر په پښې دی وجنا غسل دا واجبېږي دا غسل دې دا واجبېږي ختان دلته چې نو مراد نه حقیقتا هغه چې نو مس نه مراد نه دی ګور جواز مس مراد نه چې هغه دا سره ولګي نه ختان المرأه فی اعلى الفرج په جماع کې هغه شو متکینا نو معنا دا کچې ته چې نو په خبير باندې سقطا معنا دار چې کله غیبوبت د چا د حشری وشي نو په دی باندې اجماع دا چې ته سړی ولګي دا چې نو په دی ختان ځای باندې الته چې نو وضع د ذکر کې علاج نشي غسل نه واجبېږي نه په سړی باندې واجبېږي او نه په خدای باندې واجبېږي نو مراد څه چې نو مراد هغه محاذات مراد دی او بل روایت کې راځي اذا التقى الختانان معنا دا یو بل سره محاذات او برابر والی وشي دا معنا دې مراد دا نو قد نفسي معنا غیبوبت دا په شرط دی غیبوبت دا په شرط دی حقیقتا نفس نه مراد نه ده نفس مسوشي په دې باندې غسل دا نه واجب ومن قال حدثنا أبو معروف وأبو دعيش قال حدثنا قال أخبرنا يزيد بن عبد الله عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل كان يعانه ثم يمسكه على من باجماعت القرآن ضروری بے افداد کی یکسان معنی دارا صحیح معنی دادا چې فاعل موقع کې کله راشي فاعل کړی عین موقع کې فاعل کړی هل علیه ما الغسل هر بشر لنا جالستنا سوا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اني لا افعل ذلك انا وهذه ثم نقتل بموصل کو دین معلومه شوا چې په حضور د صدقې چې کلاغي باندې مصلحت مرتبي اعضاء ضرر چاته نوینو دا خبر ده کې دا جائز ده نبی رسول الله دا عبارت کوي دې لپاره چې دا اوقع فی النفس شي اوقع فی النفس شي دی وجنه پیغمبر دینه معلومه شوا چې پیغمبر رسول الله سلام ملاقات دا وجوبن کړی دا غسل وجوبن غسل نه وي
بیا د جواب د سائل حاصل دلنا یعنی دا غسل کول په دې طریقې باندې دا واجب دي. الله الحمد لله رب العالمين.